رانا دی مړنا کړي زما غازی لالیا لګ په أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. الله رب العزة دلتا بني إسرائيل أودي خاص خطابك او داوی مشرانو باندې انعامات ذکر کړل به دا غین رسو یو دعا عذابونه ورته ذکر کړل چې تاسو په مشرانو باندې می عذابونه ورستیو دا غین رسو بیا الله پاک داو یو څو خواصتونه ذکر کړي او خواصتونه هغه کې درې دغه د مشرانو او څلور هغه د کشرانو يهودو هغه کې یو حلا هغه ذکر کړی چې الله حکم چې د هفتې په ورځ کار نه کوي او حلا جوړ کړی لپاره دارنګه دویم حکم ذبح د بقرې باغی کې خلی ټول مټال جوړ کړو دلته دوه واقعات ذکر دي چې دا غي څه تفصیل او پرون کړي بعضی مفسرین وایي چې دا قتل دغه کس دا واقعه چې دا مخکې شي دا او ذبح د بقرې واقعه دا وروسته لیکن تلاوت کی دغه مخکې ده او دا وروسته او بعضی مفسرین وایي چې دا جدا جدا واقعات دي بهر حال چې کله دغه کس چې دی وجلو او بیا د بل کور مخکې ایښی او په دې کې چې دی بیا یو بل سره جنگونه کول دیوی چې دا تاسو وجلې او تاسو وجلې هغه فیصله وشو الله هغه ژوندې کړ ا دې د وجه چې دیو خپل عقل نه کار واخلي او دا غینه رسول دیو زړه به سخت شو دا غي قرآن دیو خپل کتاب کی تورات کی يهود مليانو دا د خپته چې نبی اخر زمان حق دی صلی الله علیه وسلم هغه صفات هغه نمونه دای پیژندل او چې کله نبی صلی الله علیه وسلم مبعوث شو او دوی د خپته ولګیدنو دوی زړه خسر شو خپته ورته ولګیدا به دین کارو دلته بدی آیاتونو کې اوسو صفات د ذکر کړي یو قبیح صفت چې هغه د الله کلام هغه کی تحریف معنوي کو دویم بے بنیاد امیدونه د امیانو د دوی او دارنګي تحریف هغه د لفظی کول کتاب الله تورات ځان نه لیکل کول او هغه باندې به پیسې اخیستل
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك بیا سخت شول زړونه ستاسو وروسته له دې نه د دې واقعې نه فهي کالحجاره پس دا زړونه ستاسو په شان د ګټو او اشد قسوه یا زیات دي سختوالي کې د ګټې نه ګټه هغه سخته ده د اوسپنې نه ځکه چې ګټه هغه په اور کې هم بیا نه سوځي او اوسپنه چې هغه په اور باندې سوځي وإن من الحجارة ويقينا بعد د ګټو نه لما خامخا يتفجر منه الأنهار چې رابهیږي د هغې نه ولې هغه ګټه چې ده هغه وشلیږي نیمه شي او د هغې نه چې دی ولی روانې شي دارنګې دغه وخت کې موسی علیه السلام ته چې دوی ویلي چې موږ لپاره اوبه موسی علیه السلام هغه ګټه په امسا خپلې سره ووهله د هغې نه چې دی 12 چینې روانې شوي وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء او یقینا بعضې د ګټې نه خامخا هغه دي چې وچوي نو راوځي د هغې نه اوبه دا بره په دې غرونو کې اکثري ګټې او ګټې د میز نه چې دی هسې چوت پکې راغلی او د هغې نه اوبه راوځي وإن منها ويقينا بعضې د هغې نه لما خامخا هغه دي يهبط من خشية الله چې راوغورځي راورغړي د یاري د الله نه ګټې دا هم د الله چې د ثنا او صفت وي تسبح له السماوات والسبع الله د پاره هر یو شی چې د هغه ثنا وي نو ګټې هم د الله د یاري نه ورغړي وما الله بغافل عما تعملون او نه دی الله تعالی بخبره د عملونو چې تاسو یې کوئ افتطمعون ان یؤمنوا لكم ایا نو تمه کوئ تاسو چې ایمان به راوړي دا خلک چې دوی به ومني ستاسو خبره ان یؤمنوا لكم چې دوی به ومني خبرې ستاسو وقد كان فريق منهم او حال دا چې یو ډول والذین یسمعون کلام الله اوریده به کلام د الله ثم یحرفونه بیا به بدلو بعضې د هغې تحریف معنوي کوي من بعد ما قالوا وروسته د هغې نه چې پوه به شو پر هغې باندې وهم یعلمون او دوی پوهېدل تورات به چې دی بدلو وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا تابل قبيح صفات بدیو کی منافقت او کله چې دوی مخشي د هغه کسانو سره چې ایمان راوړی دی قالو دوی وایي آمنا موږ ایمان راوړی وإذا خلا بعضهم او کله چې لاړ شي بعض دوی له بعضې نورو ته قالوا إذ تحدثونهم خبروي تاسو دوی لره بما فتح الله عليكم فهغې خبرو چې ښودلې کړي دي الله تاسو ته ليحاجوكم به عند ربكم دې لپاره چې دلیل ونیسي تاسو په تاسو باندې په دې سره په دې ظلم ستاسو افلا تعقلون نو د عقل نه کار نه اخلئ دا داسې خلکو یهودو ملیان مخامخ باندې چې منګه ایمان نه وړي منافقانو او وروسته چې دی بیا چې کوم کتاب کې تورات کې د نبي صلی الله علیه وسلم صفاتونه هغه به یې پټول او نور خپلو متبعینو ته به یې وي چې نه تاسو چېرته دا خبرې ونه کوئ مؤمنانو مخکې ځکه هغو به تاسو وایي چې ستاسو کتاب هغې کې زموږ د نبي صلی الله علیه وسلم صفات دي چې زموږ کتاب نه منئ قرآن خپل کتاب خو منئ نو بیا به په تاسو باندې دلیل نه شي نو داسې چېرته ونه کوي اولا یعلمون دوی نه پوهېږي ان الله چې یقینا الله تعالی یعلم پوه دی ما
يسرون وما يعلنون فعصى جبي بدي وعصى جبي خرقي ومنهم أميون وبعض أميان لا يعلمون الكتاب أميان دا بديو كيو دلوا آيات لأغا أميان چې هغه کتاب نو خبر لیکو او دا رنګ علم نو نه پوهیږي په کتاب باندې لامانیا مگر بے بنیاد امیدونه کوي تابعداري کوي د خواهشاتو د مولیانو وانهم الا يظنون او نه دوی مگر اټکل کوونکي دي فويل للذين يكتبون الكتاب فاستفيدا كسان لراجل كتاب أيديهم فخر لا سلمنده دا بل قسم تحریف لفظی بایگو کتاب بچه زان خبر نکلی بیا بایدا دا اللہ کتاب دے دا اللہ طرف نے ثم يقولون بیا هذا من عند الله دا طرف دا اللہ نے لیشترو بی ثمن قلیلا دی دا پارا جوابی پاقی سر قیمت لگا دنیا معمولی فویل لهم مما كتب ایدیهم نتباہید دوی لرا دا وجدا غینا چلیکی دوی لاسونا مما كتبت ایدیهم دا غینا چلیکی لاسونا دوی وویل لهم مما یکسبون نتباہید دوی لرا دا وجدا غینا چلوی کسب کئی وقالوا لن تمسنا النار او بیا ویداموی چې موږ ته بچی دی اور دوزخ دا موږ نشو تللی دوزخ ته یا اور موږ ته نشي رارسېدی او بیا ویداوی که موږ چېرته دوزخ ته لاړ شو نو لږې ورځې به وو ځکه چې موږ په لږې ورځې د سکي عبادت کړی و زموږ مشرانو د هغې جواب کې الله وایي وقالو او دیوی لن تمسنا النار چې وبنه رسېږي موږ ته اور الا ایاما معدوده مگر یو څو ورځې شمارلی شوي نو قل ته ورته ووایه اتخذتم عند الله ای اخیستې ده تاسو د الله سره وعده قل ورته ووایه اتخذتم نبی صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي چې ته ورته وایې د یهودیانو ته تاسو اخیستې ده د الله سره عهدا وعده فلن يخلف الله وعده نو هیڅ چلی خلاف نه کوي الله د وعدې خپلنا ام تقولون علی الله ما لا تعلمون بلکې جوړوي تاسو په الله باندې هغه خبرې چې تاسو په نه پوهیږئ الله تاسو سره وعده کړی ده بلا من کسب سیئه داسې نه ده من کسب سیئه نو چا چې وکړه چا چې کسب کړه څه بدي شرک او احاطت به خطیئته راګیر کړي دلاره ګناهونه ده فاولئک اصحاب النار نو دا کسان اورواله دي هم فیها خالدون دیو په دې کې همیشه وي والذین آمنوا وعملوا الصالحات او کسان چې ایمان راوړو او عمل وکړو په طریقه د نبی باندې اولئک اصحاب الجنه نو دا کسان جنت والا دي هم فیها خالدون دیو باغی کې همیشه وي وصلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين